سورة البقرة فاعتبار د مضمون سره څلورې سیوا اوله حصہ تفصیلا مفصلا ذکر شوی و هغه کې توحید ذکر کېدو د الله وحدانیت ذکر کېدلو او دویمه حصہ د 96 نمبر آیات نه شروع او 9 اعتراضونه شبهات او سوالات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې کېدل او داغه شپږ پکې ذکر شوی وو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ستا خبره مونږه ځکه نه منو چې تعالی وحی جبريل لاوړي او جبريل علیہ الصلوۃ والسلام زمونږه مشران هلاک کړي دي تبا کړي دي دویم اعتراض دا خبره مونږه ځکه نه منو چې تر سليمان علیہ الصلوۃ والسلام صفائی بیانې او هغه ساحر او جادوګر وو دریم اعتراض چې ته په مونږ دا سحر او جادو نه منې کې په دې باندې الله رب العزت بابل ښار کې هاروت او ماروت علیه السلام را لېږلي وو څلورم اعتراض چې ته مونږ دا الفاظو صحیحو نه منې کې د هغې هم جواب وشو پنځم اعتراض چې ستا په خپله په دې کلام کې شک دی چې نن دا آیات منسوخ شو ختم شو شپږم اعتراض ذکر کېدو چې الله لرا ولد دی الله ځان لا فرشتي دا نیولې دي د هغې هم جوابونه وشوه اووم اعتراض ستا خبره مونږه نه منو تر څو چې مونږ سره الله خبرې نه کړي یا په دې باندې دلایل نه راوړي معجزې براتلی خو هغې د هغې نه انکار کاو نه به یې منلې اوس ولن ترضى عنک الیهود د دې ځینه تهدید او زورنه ذکر کوي دیو ستا خبره نه مني ګته د تابعداري هم د دیو وکې او کچرته تا رستو د اتباع د هدایت نه د دیو د دین تابعداري وکړه او تا ته علم امراله نو ستا لپاره به نوي څوک مددګار او نه امدادي نو دغه زورنه ورکوي مؤمنانو ته او یو مودات دی او موالات دی قرآن کریم د یهودو سره معاملات دا کول دا جایز دی د نصاراو سره کما د زړه مینه ده د زړه محبت ده دا د هغوی سره جایز نه ده ځکه سورت آل عمران کې هم الله وایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سورة مائدة كما الله فرمائي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهود ونصارى دا منی سے پا دوستی سرا ولا زکا دیو ستاسو فروا نکي استاسو خیال نساتی نو دغه ته اشاره ولن ترضى هرگز نخوشالیږي عن کاستان اليهود يهوديان اي اليهود ضد عن المؤمنين يهوديان دا ضد کوي د مؤمنانو سره نصارم ضد کوي د مؤمنانو سره ولن نصارى او نصاران زکا دیو تفته دا قرآن حق دے دا پیغمبر حق دے بیان تابیداری نکی ولی نکی دا وجد عناد او دا زتنام کمونگ دا دی پیغمبر خبر ومنون زمونگنا سرداری زمونگنا مشرت زمونگنا ملکی دازی نو حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابعداري وکې د دین د دیو
یهودیت قبول کی نصرانیت قبول کی داغی جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله را ولېږلو قل وتوایا ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله هو الهدى دا هدایت دی کم هدایت چې الله مال را کړی دا هدایت د ټولنا غوره او افضل دی ولئن اتبعت اهواهم کچرتا تابعداري وکړه د خواهشاتو د دیو بعد الذي فصدعنا جاءك چرالتا تا من العلم د علمنا قرآن د ترالم قرآن د تنازل شو تا تفت ولګیدا دارنګ مومن دے مسلمان دے واغه تفت ولګیدا چې قرآن دا حکم پدیزی کې داسې دی او دته د مسلې پته ولګیدا او بیا هم دا په گمراهۍ او ضلالت پسې روان دی د مړه پرېږده دا څه ته وایي زمونږ عزت خرابېږي زمونږ دغه خرابېږي نو مالکه نه به ستا لپاره من الله طرف د الله نه من ولي څوک مددګار ولا نصير او نه څوک امدادي الذين كسان آتيناهم الكتاب چې ورکړی مونږه دیو ته کتاب یا ته مراد تورات دی یا انجیل یا مراد د کتاب نه قرآن دی یتلونه الولدی قرآن لرا تورات لرا حق تلاوته په حق تلاوت سره یتبعونه حق اتباعه دیو تابیداری کوي په حق تابیداری سره یا یقرؤونه حتی یقرؤ دیو لولي قرآن لرا پسنګ چې د دې حق دی په ترتیل سره لولي په مزه مزه لولي قرآن داغی د الفاظ هم خیال ساتي داغی د معنی هم خیال ساتي پاغي باندې هم عمل کوي ذکر د قرآن حق سورۃ صاد کې الله په خپل ذکر کړی دی سورۃ صاد الله وی چې د قرآن سورۃ صاد آیات نمبر 29 کې کتاب انزلناه کتاب دے انزلناه چې نازل کړه مونږ هو دې لرای لیک تا تا مبارکون د خیر او د برکت نه ډک دی صدفارا لیدبروا چې دې کې سوچ او فکر وکړي شي آیاته پایاتونو د دې کې چې آیا د دې آیاتونو مقصد څه دی د دې الفاظو مقصد څه دی وليتذكر اولو الالباب او خامخا پنسیت اخلی خواندان دا عقل چاکه چه عقل وی دا قرآن الفاظو پا معنیو باغی باندې سوچ کی او داغی نفن نسیت اخلی اولائکا دا کسان یؤمنون به ایمان راوڑی به پا دی قرآن باندے یا یؤمنون به ایمان راوڑی به پا دی پیغمبر باندے ومن یکفر به اواچا چی کفر وکو پا دی قرآن یا پیغمبر فاولائک دا کسان هم الخاسرون دیو دی تاوانیان وس خطاب عام بیا ذکر کئی یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی اللتی نعمت زماها انعمت علیکم چکڑے میں پتا سبان دے وانی فضلتکم یقینا غرکڑی میں تاسو علی العالمین پا زمانہ دا مخلوقاتو کی دا وقت زمانہ کی ما غرکڑی واتقو ویرے گئی دا ورز نمخ کی دا ذکر کرے شویو سلور شیزون دی داغی اللہ رب العزت پا دنیا کے پا دی سلور شیزون باندے تخلاصے گے پا قیامت کے پا دیو باندے نخلاصے گے شفاعت اذنی بوی دا مسلمان دا فارا وچه کلوتا اللہ حکم کی اجازت وکنو بیا با شفاعت نبی علیہ السلام دا خپل امتیانو دا فارا کئی واتقو ویرے یومن دا ورزنا لا تجزی چی بدلا بنشی ورکولے نفسن یو نفس عن نفس بل نفس تا شیئن شیئ ولا يقبل منها او نبا قبلیگی منها دا دی نفسنا
عدل فدیه ثبت ناغستلی شي ولا تنفعها او فائدہ بنور کوي دی نفس ته شفاعت شفاعت د سفارشیان ځان لو ګوري دا غبول هیڅ فائدہ ورنکي ولا هم ينصرون او نبد دی امداد وکړي شي